اوس ما سره ولاړې دلته تا نه شاه قبول ایسچو علي اطرس صاحب دا نن چې کومه کاروي شوې دې حوالې سره به دونه یو تپوس کوو وایي چې دا کاروي کله شوې ده او دې کې ګرفتاري بې کاله وشوله. تھینک یو سو مچ. دا وقوع د ډکیتۍ شوې ده په 6 نومبر 2023 باندې سحر 9:09 بجې ټایم کې دا شوې جی. اور د دې ګرفتاریانې پرون دی کې مونږ یو کس ونیولو نعیم نومې او بیا فردر پکې مونږ هغه انټاروګیټ کو سرسري او مزید پکې مخکې لاړو نو مونږ پکې دا 3 کسان نور ونیول. نو مزید به مخکې نور هم دې کې کاروي جاري وي کوي به پکې بالکل جی ریکوري د پاره مونږ کوو جی. ورسره د کې 2 نور کسان دي ټوټل د 6 کسانو ګینګ دی اور یو الریډي چې د نوشهره کلا پولیس سټیشن وال نیولې دی ایوم نن عدالت ته پیش کړي اور بل دا غي او بل ملګری دی خشګي سره تعلق لري جی. بسم الله الرحمن الرحیم. عوامو ته خو زما صرف دغه یو خواسته چې پولیس سره چې دونه تعاون وکړي او بغیر د تعاون نه بغیر د عوامو د مرستې نه پولیس چې دینو لکه په خپل زمونږ دومره ریسورسز دي نه منګه چې دونه چې دینو لکه ویل اکویپ یو چې منګه چې دینو لکه د دې بیخونی وکړي شو منګه د عوامو نه په هر دغه کې په دې کې چې دینو لکه تعاون غواړو چې هغه نور هیڅ هم نشي کولی نو هغه دی منګه سره چې دینو خپل انفارمیشن د خپل علاقې متعلق د هغه د خپل د غیر چاپیره ماحول متعلق ادي موږ سره شیر کی ان شاء الله پولیس په دغه خلاف برپور کاروایی کوي. دغه کومه کاروایی چې تاسو نن وکړو سره تم ورسوله د دې کاروایی د کامیاب کاروایی تاسو چې کوم ټیم دی یا تاسو په نگرانی کې چې کوم کاروایی وشوله د دې لګ د عوام ته شعور بیدار کول لپاره تفصیل څه خبرو په دې کې دا دي چې په دې کې زمونږ چې کوم ډي اس پی صاحب دی ډي اس پی کے آر ایس زمونږ چې دنو ګوهر علي صاحب او دغه شانتي اس ایچ او صاحب ادرش چې دنو هغه د هغه ټیم هغه ډېر زیاته د شپې تقریبا ټوله شپه ما وجه سټیم تاسو کو پښتنو کړه هغه وجه دنو پسې کسی کې ناستو هغه به باقاعده په د سی ډي آر باندې او لوکیشن باندې په دې سيزون باندې به کار کو او هغه پکې د زړه د کومینا د زړه د اخلاص نه کار کړی دی ځکه مونږ تر دې حد پورې د کامیابی ته رسیدلی یو جدا خبر راته و چې تاسو په دې پېښور سټي کې دلنه چې کوم د منشیاتو خلاف تاسو ډېر اهمه کاروایي وکړو ګرفتاریانو تر حد کوم حد پورې چې کمی راغلی ده مزید مخکې تاسو څه پلان شته د پولیس نه کار خو دغه دی د پلانینګ نه علاوه زموږ د چې دنو لکه بنیادی ډیوټي ده چې سو پورې کېدی شي ان شاء الله موږ به دغه جرړو ته ځو دغه جرړې به په هر ځای کې چې موږ ته د هغې د کټ کولو موقع ملاویږي ان شاء الله دا جرړې موږ کټ کوو.